بسم الله الرحمن الرحيم. باب المسح على الخفين. حدثنا عن حدثنا وكنا عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال بال جرير بن عبد الله ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل له أتفعل هذا؟ قال وما يمنعني وقد رأيت بسم الله الرحمن الرحیم. باب المسح علی الخفین. باب دې په بیان د مسح کولو کې په موضوع باندې. په باب د مسح علی الخفین کې تمام امت متفق ده چې دا جایز دي. صحابه کرام هم، تابعین هم، تبع تابعین هم، ائمه اربعه هم، د ائمه اربعه او مقلدین ټول پټوله په دې باندې قایل دي چې مسح علی الخفین په موضوع باندې مسح کول څه شي دي؟ جایز دي. خلاف پکې ثابت دی روافض شیعاګانو لره. عجیب قوم دی، الله دې رسوا کی. وای امین. په خپل باندې چې کم دی کنه چې موزه ورغیره په نه نو مسح په جایز غني ښا. په خپل چې څه شي نه لګیدل نو مسح په څه غني؟ جایز غني. او چې موزه ته ورواچي وای نه جایز ده. اوس په مسح وای نه جایز ده. دا عجیب قوم نه دی. نو خلاف پکې ثابت دی روافض شیعاګانو لره چې دی مسح علی الخفین جایز نه غني. مسح علی الخفین زموږ لپاره ډیر شی روایت دي، ډیر شی روایت په اثبات دي. حتی چې حدیث د مسح علی الخفین تواتر ته رسیدلی دي. انکار کول ته نه بدعت ته، بدعت عقیدوي کې خلق مختلا کوي. الله بندګان پوه شئ که پوه نه شئ. یو استدلال چې کوم دی دغه آیت کریمه سورې مائده نه کوي چې وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، چې کله دا قرات د څه شي؟ قرات د جر د لام شي، په لام باندې کسر ویل شي. یو استدلال دی د غزینه کوي. خدا په هغه حالت کې چې کله په موزه لګیدلی ګوري اسی په خپل باندې مسح کول نه یچا مذهب نه دی، سیوا د شیعاګانو نه. خبره باندې پوه نشولې. نو ګورئ چې په حالتو دومره پکې مفسرین لیکلي دي چې دا دواړه قرتونه چې راغلي دي دا دواړه قرتونه په دوه موقوع باندې دلالت کوي. ښه، دوه حالتونو باندې دلالت کوي. یو حالت داسې حالت چې په خپل موزه نه نو بیا قرت ورجو لكم دی، یعنی اوس په وینځه بیا له حکم څه شي پینځلو دی. او چې کله په موزه نو بیا ور کوم دی قرت ورجلکم دی په کسر د لام سره، یعنی موزه باندې بیا موسوکا مسوکا بیا عطف ته په ومسحو باندې. او چې کله قرت د لام شي بیا عطف ته په څه باندې فغسلو باندې وجوهکم بهای باندې کنه دا غي امر چې دا بیا غسل دی. لکه په خبره پوه شئ. یو دلیل دا شو. او بل دلیل چې مې درته ویل چې احادیث په دې باب کې تواتر ته رسیدلي دي. او یو حدیث چې کوم دی په دې باب کې امام ترمذی رحمت الله علیه نقل کړی دی. خبره پوه شئ. او ټول ائمه په دې باندې قائل دي په مسح علی الخفین باندې. او بعضو علماو صحابه کرامو تعداد شمارل دي چې او یو تر صحابه کرامو نقل رسیدل چې دوی مسح علی الخفین کول او دا ته موږ تر نقل شوی دي. امام ترمذی ته یو څه ذکر کړی په طریقې د مثال سره. خبره پوه شئ. او په دغه او یو کې چې کوم دي بدري صحابه کرام په کې مشوره شوی دي او د صحابه په کې مشوره چې هغه په خود کې حاضر شوی دي. خبره پوه شئ. او بعضو چې کوم د شمارلي دي دا تیو نه اړولې دي. او مولا علی قاری رحمت الله علیه په مرقات کې چې د 200 نه سوا صحابه کرام نه نقل راغله چې دوی مسح علی الخفین کړی دا. لکه په خپل می جورابین چرته رانه شي فکر کوي او کنه بل لنجب بیا جوړ شي مسح علی الخفین. ښه جواز پیدا شي عائشہ بس حکم چې جورابین ولا ټکی روان دی ورستو بعد روان دی. هغه د مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنہ روایت ته پای کې صحیح روایت چې کوم دی هغه مسح علی الخفین ټکی دی. جورابین پکې نشته. جورابین چې چا نقل کړي هغه دوه روایت دي چې یو حذیل دی یو ابو قیس دی. هغه دوه ضعیفین دي. صحیح روایت چې داغه راغله ده صحیح روایت په امام مسلم په خپل صحیح مسلم کې نقل کړي یا نور کتابونو به حواله په خپل ځای ورسته وایم ورته چې کله باب راشي پای کې د مغیره ابن شعبه نه صحیح روایت مسح علی الخفین راغله ده نه مسح علی الجوربین. هغه په شوي کبوا امام منیفر رحمت الله علیه په قهاو دا نقل کړي کتابونو. هغه مبارک فرمایي چې د اهل سنت والجماعت چې تپیجه داغه لپاره نخې خودلې ده. یو نخې دا ده چې دیوبه فضیلت ورکوي په شیخین لره په نور صحابه کرام باندې. دو صحابه کرام خلفای راشدین دوه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دیول په فضیلت ورکوي په نور صحابه باندې. ونه خدای اهل سنت والجماعت بدای دویمه نه خدای اهل سنت والجماعت بدای چې دوی په دوانو زمانو د نبی اسلام سره چې یو حضرت عثمان غنی رضی الله عنه دی یو حضرت علی رضی الله عنه دی دوانو سره محبت کوي. او دریمه نه خدای اهل سنت والجماعت دا چې دیو با مسح علی الخفین جایز غني. او دقه سي قول امام مالک رحمت الله علیه هم نقل دی. خبره باندې پوه شئ. کو په
نشولې. نو دومره لوی روایت په دې باندې چې کوم دی هغه راغلی دي په مسح علی الخفین باندې. وروره پسې وایه. قال وكان يجب حديث جرير خجي. الاسلام وكان بعض نزول المائده سر نه وایه کنه. قال بال جرير بن عبد الله، جرير بن عبد الله او دسمات وکړو ثم توزع به او دسو کو ومسح على خفيه ومسح وکړه په څه باندې په موضوع باندې. فقيل له چا ورته ویل اتفعل هذا تب مسکه په موضوع باندې. قال درته ویل وما يمنعني وې د دې کار نه ما څوک منې کی دې مسح على الخفين نو ما څوک منې کی سو وجه چې ما منې کی ولې وقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله نبي له صلوات والسلام الله چې رسول کوله يفعله نبي له سلام باندې کول کنه. وكان يعجبهم حديث جرير او وو دا راوي چې همام بن الحارث ته دته په تعجب ورته د حدیث د جرير نه لان اسلامه كان بعد نزول المائده ځکه د اسلام د صورت مائده د نزول نه وروسته راوړو. ایمان کله راوړو؟ د نزول د سورۃ المائده نه بعد راوړی دی. خبره پوه شوې؟ او سورۃ المائده کې چې کوم استدلال دی مال ته اوس ویلا هغه خود د ایمان راوړو مخکې نازل شوی دی کنه مسح علی الخفین باندې. هغه خبره باندې پوه شوې که پوه نه شوې؟ ګوره د تعجب باندې څه ورته چې هلته کې سورۃ مائده کې خود خو انزل حکم راغلی دی کنه او دوی وروسته ایمان راوړی دی. دی اوس چې کومه څه شي کوي مسح علی الخفین کوي کېدای شي چې بده کې به صحیح څه مسله وي ځکه چې دغه سورۃ نزول نه وروسته د ایمان راوړی دی. د خبره پوه شو؟ نو ما تاسو ته تطبیق وکړو قراتونه لیکل ویل چې هغه قراتونه په بنیاد باندې دوه حالت لري او دوه تقریرات دي. یو قرات چې کوم د په یو حالت باندې دلالت کوي. وای مولانا ګوره په دې باب کې روایت کړی شوی دی د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ، د حضرت علی رضی الله عنہ، د حذیفه رضی الله عنہ، د مغیره بن شعبه نه، د بلال رضی الله عنہ، د سعد بن ایوب نه، د سلمان نه، د بریده نه، د عمرو بن امیہ، د انس نه، د سالم بن سعد نه، د علی بن مره نه، د عباده بن ثابت نه، د اسامه بن شریک نه او د ابي امامه نه، د جابر رضی الله عنه، د اسامه بن زید نه رضی الله تعالی علیهم اجمعین. د دې ټول نه الله تعالی راضي شي. د دې ټول نه موږ ته کوم د روایت سره غلې دي مسح على الخفين. هغه خبره پوه شئ ته پوه نه شئ نو څه وایي. قال ابو سعد جرير حديث امام ترمذي وی دا حدیث جرير بن عبد الله دا حسن او صحیح دی او دا قصه روایت کړی شوی دی. هم څه وایي ويروان شهر بن حوشب قال رايت جرير بن عبد د شهر بن حوشب نام د قصه روایت شوی دی. ما ولیدو جرير بن عبد الله چې توزع او مسح على الخفين او د څه کو مسح په خپل موضوع وکړه. فقلت له بذلك ما ته خبر وکړه شردا ته سکه نو فقال وی فرمایل رايت رسول الله صلی الله علیه وسلم توضا ومسح على خفيه نبی اسلام می کتل چې د څه کو مسح وکړه په خپل موضوع باندې. فقلت له قبل المائده او بعد المائده دا کار نبی اسلام د ورستو مائده نه کړو که بعد د مائده نه کړی. قال ما اسلمت الا بعد تو فرمایل چې ما خو اسلام راوړې پس د څنګه نزول سره مائده نه خو نبی اسلام هم پیدا دین ورستو لیدل کنه چې سورۃ المائده د نزول نو ورستو نبی اسلام بس الو کو پین کړی دا یې راوی دي فهم کړه چې کې دې شي د سورۃ مائده هغه نه خبر نه یو خلک کې د خو انزل راغلي دي کنه د دې څخه تاسو کوي چې تا نبی اسلام کلی لیدل چې دا مسل کو پین کوله د سورۃ مائده نزول نو مخکې لیدل د ورستو لیدل نو دا ما خو ایمان ورستو راوړل دا غیر نزول نه لیدل مې ورستو لیکنه مخکې هم نه لیدل. حدثنا بذلك قتيبة حدثنا قال بن زياد بن عن مقاتل بن عيان عن شهر بن حوشب عن جرير وقال ولا بقيت عن ابراهيم بن ادم عن مقاتل بن عيان عن شهر بن حوشب وعن جرير وهذا حديث وقلت لان بعض من انكر المسح على الخفين. ولا حدیث چې کوم د مفسر د ځکه بعض خلکو چې انکار د مسح على الخفين نه کړي دي تعویل کوي چې مسح النبي صلی الله علیه وسلم على الخفين قبل نزول المائده کله کړي دي دا مسح نبی اسلام د نزول د مائده نه وروسته کړي دي مخکې کړي دي مسح د چې بیا کله آیت نازل شو نبی اسلام بیا مسح على الخفين پرې خو د بیا په انځله د بعض چا چې انکار کړي دي په صحابه کرامو کې د مسح على الخفين نه نزان د پاره دا تعویل کوي. خو دغه حدیث چې کوم دی دغه کې صراحتا رااله چې دی وی نه مد سورۃ مائده نزول نو ورستو ایمان راوړی دی ورسته او ورستو مې نبی اسلام چې مسح على الخفين کړي دا خبره پوه شئ. او جرير بن عبد الله په حدیث کې رااله چې د نبی اسلام کتل چې مسح کړي د خفين نو پس نزول سورۃ مائده نه او کوم بعض صحابهونه یعنی د عبد الله بن عباس رضی الله عنه یا د حضرت ابو هريره رضی الله عنه یا د حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها د دین بعضی روایت داسې راغلي چې دوی مسح کړي د پس باندې مسح الخفين انکار کړي دي بعضی د نقل تشتا خدای جواب داده
چې د دې مبارکان نه په مسند بزار کې او په مصنف ابن بشیبا کې اثار نقل دي مونږ ته چې دیو هم مسح الخفین ته جایز ویل او کړی ده خبره باندې پوه شو